دو صحابه بیک وقت د امام الانبیاء دربار ته راغله. توجه شته؟ ماسووي دو صحابه بیک وقت امام الانبیاء دربار ته راغله او دواړو بیک وقت باندې ایمان قبول کړ. توجه شته؟ دواړو بیک وقت باندې ایمان قبول کړ. خو یو صحابي لږ تیز و په اعمالو کې، یو صحابي لږ تیز و په اعمالو کې. اوس فضیلت ویمه چې تا ته پته ولګېږي چې دا رمضان په ما راغی، دا رانه داسې لاړ نه شي محترم، داسې عجیبه غوندې دغه وایم. یو صحابي تیز و په عباداتو کې، ډېر تیز و او دومره تیز و چې کومه غزوه جنګ به کېده منډې به یې والې، حتی تر دې پورې یو غزوه کې شهید شه محترم. او د شهید دپاره زما محبوب یو جمله فرمایله، یغفر للشهید، الله شهید ته هر څه معاف کړي دي علاوه د قرض نه. الله دې موږ د قرضې نه وساتي، امین ووایي. شهید ته بلکې زه یو جمله اکثر تاسو ته وایم، د شهید د وینې ساس کې لا په ځمکه باندې ټپک نی والې چې الله وایي مې به روح جنت ته دننه کړي. شوک سره سبحان الله وایي، د ده وینه لا په ځمکه نی پرېوتې، ټپک یې په ځمکه نی والې، الله وایي روح جنت ته دننه شوي. سم خیال دی څومره عظیمه مرتبه ده محترم. نو الله وایي د شهید دومره مرتبه ده. دا صحابي شهید شو، دا بل کوم چې ملګری دا کال بعد وفات شه، کال بعد، او عباداتو کې هم لږ کمزوری و. عباداتو کې د هغه مخکني صحابي په شانتې نه و، ښه مخکني صحابي په شانتې نه و، عباداتو کې هم لږ کمزوری و. نو طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، دی وایي خوب مې ولیده او په خوب کې مې همدغه دوه صحابه ولیده چې اول چې کوم په یو ځای باندې ایمان قبول کړی دی او جنت ته ولاړ دي وردن کېږي. وایي کوم چې اعمالو کې تیز او شهادت هم ملو شو، نو هغه لا بار ولاړ، او کوم چې اعمالو کې کمزوري او وروستو کال پس وفات شو هغه ته اول دننه شو، بیا ورپسې هغه شهید صحابي وردننه شو. نو دریم کره ته زه هم ورغلم، نو پر اختیر هله په سینه لاس کېښود چې ستا نمبر لا نشته ته ځه. وایي راپاڅېدم چې مې وکته، وایي دا خوب مې په صحابو کې بیان کړ. نو د دې خوب دومره چرچه شو چې دربار نبوت ته ورسېده. رالم جناب محمد رسول الله ته کېناستم، نو زما محبوب وی دا خوب رښتیا دی. اول خوب خو چې د پیغمبر زبان په اوچلېده نو حدیث ته نه جوړ شو. څه ته نه جوړ شو؟ روایت او حدیث ته نه جوړ شو. نو بیا پکې شک شته محترم؟ اواز راکړه، بیا پکې شک نشته. نو د نبی رسول الله د زبان نه چې ووته نو روایت ترې نه جوړ شو محترم. څه ترې نه جوړ شو؟ روایت ترې نه جوړ شو. نو زما محبوب وی دا حق خبره ده، وی د الله محبوب عجیبه دا ده چې په اعمالو کې هم دی تیز و. په څه کې هم دی تیز و؟ مونږ په اعمالو کې کمزوري یو. په څه کې کمزوري یو؟ اعمالو کې کمزوري یو. که وایي قوي نو ټول جیبونو ته لاسونه ښکته کړي، که ماله راکوې نو خو بیا مه راکوې، که ماله راکوې نو بالکل رانه کوې محترم. د الله کور دی او رمضان ناروان دی، بهترینه میاشت ده. اوس الله وایي چې استقبال رمضان کې ماله ته فضایل وویل چې د رمضان د آمد د مخکې څومره فضایل دي، نو دغه رنګې تاسو لاس هم تیز وښودوئ ښه انشاءالله. حاجي صاحب ما نه بار ګیلې کوي، وایي تېر شوي پرې څونه چاندې شوی؟ 5. نو بیا خو ته څه چې په دې کار نه کېږي. اخراجات د جومات ډېر دي محترم، دا نه چې الله وایي د دې به څه حفاظت نه کوي، خدای به حفاظت کوي محترم، خو تاسو یې ذریعه او سبب یې ښه محترم، تاسو یې وسیله یې. نو ځکه د دې جومات د بازار جومات خو نه څه تنخواه شته د کمیټې د طرفه او نه حکومت معاونت کوي د جوماتونو او مدارسو سره. دا د امت محمدیه د پاکو مسلمانانو په پاکو پیسو باندې دا کار چلیږي الحمدلله. زه یم پاکې پیسې چې په باندې جومات چلیږي الحمدلله. ووایه ټول، ځکه غلطې پیسې دې ته نشي راتلی. وایي د الله محبوب عجیبه جمله را تا ویلي و چې د شهید د دغه نه مخکې د روح دننه ځي. نو الله ورته وایي نبی رسول الله حق خبره ده. نو محبوبه دا یو خو په عباداتو کې هم سستو او کال بعد هم وفات شو، نو دې ته نه څنګه مخکې جنت ته لړه. نو زما محبوب یو جمله وفرمایله، وایي صحابو څنګه عجیبه خبره ده، وایي عجیبه تاسو باندې څنګه لګي دا کوم چې وروستو لړه د ده عبادات ولې سټرانګ دي، د ده په عباداتو کې قوت ولې ډېر دی. صحابو پته شته ټول وی د الله رسول قسم د ظاهري هدا ښکاري چې دا بل په عباداتو کې تیزو، شهادت والا مرتبه ملو شوه، اول دله جنت پکارو. زما د محبوب د شیرین زبان نه تاسو ته وایم یو جمله ووته، صحابه صلح
قسم دې د دې صحابي عباداتو کې قوت ډېرو د هغې وجه دا وه چې د دې صحابي نه یو میاشت رمضان زیات لاندې کړی دی او د یو میاشت د رمضان د زیات د عباداتو پاور وایم چې زما رب قرآن کې جمله فرمایلې ده چې انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر رمضان داسې مبارکه میاشت ده چې د دې عبادات الله وی فرایض دله په اویاو فرایضو باندې بدلوما نوافل درله په فرایضو باندې بدلوما یوه شپه پکې قسم دې د لیلة القدر شپه راځي چې په لیلة القدر باندې یادېږي زما محبوب جمله وفرمایله د لیلة القدر یوه شپه د زرو میاشتو د عباداتو نه عظیم ثواب لري محترم د زرو میاشتو د عباداتونه نو د رمضان لاندې کړی دی او د رمضان د یو رمضان د لاندې کېدو د وجې نه د په اعمالو کې دومره قوت راغی تاسو ته وایم محترمو چې زمونږ اعمال زیاتېږي نو په څه به زیاتېږي دغه یو رمضان دی نو ټول کال خو زه په ارامېتوبونو اموخته یم محترم فرصت نه میلاویږي قسم دی که الفاظ مې سختېږي معذرت خوایم صلوات الله علیکا هغې یو جمله وایم